کوم باچا د دې دومره خلکو مخکې اعلان کوم چې که ماله جلسه راکې د 25,000 نه د 30,000 کسانو پورې ما را جمع نه کړو نو تا دې قرآن وویل چې ماله پارټۍ نه وباسه. په پیپل پارټۍ کې د دې نه بل غټ منافقت کم کېدی شي چې په پیپل پارټۍ کې د ټولو پارټو رواج د یوه پارټۍ کې دومره حده پورې څوک نه ځي لکه زمونږ په پارټۍ کې چې ځي. صاحبه اختلافات به ختمول غواړي که دا اختلافات تاسو ختم کړه په ټوله صوبه کې او تاسو یو سیټو بیله نو ما په خرس ورکوی په دې دغه باندې مداد کوي او که تاسو اختلافات ختم کړو نو تاسو به راپاسئ بیا به وایئ چې بھائی که دا سړی کامیاب شو نو دا زما کامیابي ده دا د پارټۍ کامیابي ده او چې د پارټۍ کامیابي ده یو ځل زمونږ په دې تېر حکومت کې چې کوم دی نو بھائی خلک به راتله زمونږ په پراوینشل سیکریټریټ کې چې کوم وزیران ناستو یا په مرکز کې ناستو نو دا به راتله او په غټ تعداد به راتله په هغه ځای کې به کله د هغه په کرسۍ قبضه کوه ارتېله کله به یې خبرې کولې کله به یې کنسل کول خو چې کله زمونږ حکومت ختم شو نو هغه بیا د سیکریټریټ په ګیټ نه شو ورننوتی نشو ورننوتی نو بیا به ورته ما وي ما یې به هغه وخت کې خو به ته تلې او د منسټر په خپوب دغه کې په کرسۍ به د بره کېناستې او منسټر ته به دې کنسل کول دومره اختیار که نور هېڅ هم نه دا اختیار خو یې درکړی چې که کار نه کېږي نو کنسل خو به یې کول لیکن اوس خو ته ورشه په دغه بار ګیټ باندې دننه ورننوځه چې ستا سره څه عمل کوي نو موږ دې باندې نه پوهېږو چې بھائی موږ خپل پوزیشن راتو او که نه د پیپل پارټۍ او د موږ چې کوم نقصان رسو د دې نه بل غټ نقصان نشي کېدی د خدای لپاره اول راپاڅئ او دا اختلافات خدای ګواه کوي او ختم یې کوي زه بچ کم خو ته راشه او به ته د پي ټي آی سره خپله لب جب وکړه ته نن پیپل پارټۍ والا ورپسې ګرځې او هغه کسان چې څوک هم د دغه خلکو سره میلاو شوي دي او خبرې ورسره کړي دي هغه د پیپل پارټۍ سره نه دی نه دی د پیپل پارټۍ سره یار مونږ ډېر کم ښیو لیکن دا پارټي د ایماندارو پارټي ده دا د نرانو پارټي ده دا د عزتمندو خلکو پارټي ده دا د لوټو پارټي نه ده چې بھائی په هغه ځای کې جنډه ښه وړه کوي هغه طرف ته منډه کړه او که دې خوا جنډه ښه وړه کوي دې طرف ته منډه کړه نو چې څوک دلي باچا که هغه په چترال کې دي او که هغه زمونږ په دې دل کې څه اوري راوړي نو زه تا ته یوه خبره کوم چې دا د 2018 انتخاباتو نه وروسته راغلی خلک دی نو که دا لال چې جزي دي که نه پیپل پارټۍ کارکون په خپل ځای مضبوط ناست دی مضبوط ناست دی او ښه ټیک ټاک ناست دی باقي دویمه خبره تاسو ته کومه چې حوصله ولې اړکوئ زه لیکل در کوم باچا د دې دومره خلکو مخکې اعلان کوم چې که ماله جلسه راکې د 25,000 نه د 30,000 کسانو پورې ما را جمع نه کړو نو تا دې قرآن وویل چې ما د پارټۍ نه وباسه که دا لارې کوڅې ما د خلکو نه ډکې نه کړي نو ته بلکل ما پارټۍ نه ما د شوکاز نوټس راکړه زه خو نه یم خبر ما څه خو چا فیصله نه ده کړې خو وایي چې به هلته دېر د شپې له درځي بیا ته یې ملګري والا مشران راپاڅېده چې نه مونږ هم دلته پروګرام کوو ما ټیک ده که نه بھائی دلته دې پروګرام وکړي ماښام به راورسي شپه به هلته وکړي او بله ورځ ما به چا ته وویل چې څه بله ورځ به ماله د 12 بجو نه 2 بجو پورې ټایم راکړې او هغه به هلته په دیر کې جلسه کوي او بیا به له هغه ځای نه به راځي خو تاسو به راځئ ټول به راځئ دې جلسې له څه کوې زه بھائی دیر لرې دی زه نشم تللی دیر والا راتلی شي ستا جلسې له او ته دیر لرې دی ته ولې نشې تللی چترال ته نشې تللی چترال والا راتلی شي په دې دومره سختو سختو کې هغه وخت کې به راتله چې لارې بندې وي او ته دې خوا نشې راتلی خو زه کنونشن نه غواړم کنونشن کې ما ته مسله ده کنونشن به زه
د 1200 یا 2000 نه زیات نشم کولی، دا نشم راغوښتی چې به یې په بنځګي کې او خلک ډېر راوځي، نو په دغه ځای کې به جګړه کېږي. زه جلسه کوم، ماله به جلسه راکړې او په لارې باندې به د چکدرې نه والا د چکدرې نه والا د چتراله پورې چترال سلیم خان ناست دی، دلته زمونږ امیرالله صاحب هم ناست دی، د چتراله پورې به په روډ باندې دواړه سایډ ته په زرګونو خلک ولاړ دي، په زرګونو به ولاړ دي. تیمرګلي والا لږ زړه اوچت کوي، چکدرې والا لږ زړه اوچت کوي، راوځئ په دې لارو کې ودرېږئ، به یې خبرې ته وکړئ او بیا دې ستا نه څوک الیکشن وګټي، ودې ګټي او زه پخپله به ګرځم. هغه کار مه کوئ. یو ځل د ناظمۍ میلاوېدو ما یې زه یې نه ورکوم، دوی ویل هغه دی ناست دی خان، ما یې زه یې نه ورکوم او دوی ویل به یې دله ټیکټ ورکړئ، هغه آزاد ودرېد، خو ما ورته ویل زه یې دله نه ورکوم، دله ما ټیکټ نه ورکوم. او نن هغه راغلی دی، به یې په ځای په ځای باندې ګرځي، ورته وایي زه دا کار کوم او زه دغه کوم. زما درخواست دا دی چې د خدای لپاره راپاڅئ، اختلافات ختم کړئ، الیکشن ته مخامخ کېږو او ګورو که څوک زموږ سره زیاتی کوي، موږ به د هغه سره بیا ګورو. او موږ هسې انټي اسټبلیشمنټ پارټي یو چې څه یې هغه لقول به کوو د خیره سره. که څوک هم راته او که برم بیایي او که ښکته هم بیایي، زموږ عزت هم په دې بیلات کې دی او زموږ عزت هم په دې پارټۍ کې دی، بل په هېڅ څه شي کې نشته. ډېره مهرباني او ډېره شکریه.